آیا واقعي کې پی کې کې د فوج اپریشن شروع کېدو ولده او په دې اپریشن د سخت چا کړي مطلب چا الو کړي په میډیا باندې ډېرې زیات خبرې زیری ګردشت خو حقیقت نه څوک خبر نه دي ګوره د میډیا څومره هم سیاسي پارټیان دغه سپورټران یو بل سره په جګړه دي یو وایي چې امل ولی په دسخط کړي د امل ولی سپورټران وایي چې نه مولانا په دسخط کړي مولانا سپورټران وایي چې نه الیمین ګنداپور په دسخط کړي ځکه د صوبه خو د الیمین ګنداپور د پدې حکومت د الیمین ګنداپور د پی ټی آی دی نو دسخط ولا هم دای کړي دي خو د حقیقت نه څوک خبر نه دي د هر پارټي سپورټران یو بل سره په جنگ جګړه دي اوس مکمل حقیقت سره په دې ویډیو کې په مکمل خبره کوي سو ورځ مخکې تاسو له معلومه ده قومي سلامتي اجلاس چې کوم شی وو نو پاره کې دغه اجلاس کې هغه اجلاس نه پس دا خبره ډیره زیاته زیرګرد شو چې په کې پی کې او بلوچستان کې اپریشن کیږي نو ټول نه پهله خو دغه اجلاس چې کوم دی په دې کې ګوره نه کیمرا الوا ځکه دا یو سیکرټ اجلاس وو دا یو داسې اجلاس چې د خبره د ملک د سلامتۍ د پاره ډیر زیات امپورټنت ویغه میډیا تر وتل ضروری نه دي نه پکې کیمرا و نه پکې صحافي نو بیا څنګه دا خلک دا خبره کوي چلته دیږي کې اپریشن شروع کېدو والده ولته شروع کېدو والده فلانی ول دسخط کړي ډنګري ول دسخط کړي دا خبره په راضی نه او یو ځکه چې د اپریشن ضرورت نو ولته د سیاسي سړی د دسخط ضرورت نه ویږي نو دې کې هیڅ قسم ریالټي نشته اسی په میډیا باندې درز غوبل شروع دي خو دسخط حواله سره چې څومره خبرونه دي نو دې کې هیڅ قسم حقیقت نشته نه د اپریشن حواله سره چې کم خبرونه دي نو هغه په میډیا باندې دا خبره نه راځي چې اپریشن بکیږي نو میډیا ته خبره راوځي دې کې هیڅ قسم ریالټي نشته